أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 21، 22 اور 23 مطالعہ مشکونن انشاءاللہ. دی انسان یو داسې خصلت ته چې هغه په هر انسان کې موجود وي، هغه دا ده چې انسان د بول شکار دی، یعنی هر وخت دا بول کې وي، ایریږي. کله چې دا مصیبت کې راشي بیا هغه مصیبت کې دا هر طور طریقہ استعمالوي. بحیثیت مسلمان کا خبره وکړي نو دا الله ته رجوع. خو کله چې به مصیبت لري شي به د انسان فطرت ته چې به دا بیا د باندې غفلت تاری شي، غفلت حمله پې کوي. دغسې د انسان دغه کې دغه حالات پیش کړی. فرمایي الله فرمایي وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، کله چې زه انسانانو باندې رحمت راواستم دې نه بعد چې کوم مصیبت کې دی ګرفتار وي، یعنی یو مصیبت راغلی و هغه مصیبت کې دی ګرفتار یو، زه دا د مصیبت نه راوباسم او رحمت ورباندې نازل کوم. بیا د ده طریقه څه وي؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، بیا دا څه کوي؟ بیا دا د ما د نشانیو په باب کې بیا چلونه اختیاروي. یعنی بیا دا یایي چېرې د مصیبت دې وجې نه راغلی و، بیا دا ما غلطي وه. او یقینا انسان خپله غلطي کوي، مصیبت رسي دی کې خو شک نشته، لیکن که مصیبت رسي هم د الله طرف نه. بیا کله چې دا مصیبت به وي چې دا د ما کمال و، دا د ما منصوبه وه. دا دلته اشاره کوي چې وروستو کم 11 دا 12 دا غالبا ایتونو کې کم د کهت تذکره موږ کړي وه، د هغه طرف ته بیا اشاره ده چې مشرکین مکه هغه کهت چې کله راغو نو دی نبي صلی الله علیه وسلم ته راګډ شو. ابو سفیان راغو نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر په عجزۍ سره او ډېر په منت سره وی چې خپل قوم باندې رحم وکړه، دا تا قوم ده، دا قوم تبه کېږي لګیا ده کهت ته، او ته رب ته سوال وکړه. او الله نبی صلی الله علیه وسلم یقینا وکړو، او هغه سوال په بنیاد باندې، دعا په بنیاد باندې الله ته زرعی په بنیاد باندې کهت لرې شو. مگر د مشرکین مکه کم طرز عمل چې هغه کې تبدیلی نه راغله بلکې نور هم سختی پیدا شوه. خو دغسې دې نه علاوه هم بار بار په اهل مکه باندې به داسې الله تعالی جھټکا ورکړه او په هغې جھټکې کې به دی رجوع شو. دلته الله تعالی د هغې طرف ته اشاره ده کله چې زه د باندې رحمت نازل کړم د دې بعد چې دته تکلیف یو، هغه تکلیف کې دا ستم ضراء مستهم، یعنی هغه تکلیف مزه دا ښه وڅکي. اذا لهم مکر فی آیاتنا، بیا دا څه کوي؟ بیا دا د ما آیتونه یعنی ما احکامات د ما نشانیو
او د ما حکمونو په باب کې دی به چل ول کوي بیا چېرې دا خو بس دا د زندګۍ حصه ده دا مخکې داسې یو هېڅ مسله نشته نو الله یایي چې دا تاسو کوټو کې چلونه چلوئ نو دوی ته وایه قل الله اسرع مکرا چې الله د تاسو نه هم زیات چال کې تیز ده ګوره یاد وساتئ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون یایي چې الله د تاسو چلونه یا الله یایي چې یقینا فرشتي چې کومې دي هغه د تاسو دغه چلونه چې دي دا لیکي یعنی دا تاسو چې کم چال کوئ تاسو چې کمې بهنې جوړوي دا الله تعالی لیکي یعنی په کار خدا و چې تاسو وګورئ هغې نه عبرت واخلئ خپل رویه درسته کوئ خپل معاملات ټیک کوئ اور حق طرف ته راشئ هغه دعوت طرف ته رګار شئ مگر د تاسو طرز عمل داسې نه ده تاسو طرز عمل دا ده چې هغې نه خلاف شئ بیا هغې ته نوي لارې کولوئ چېرې دا خو دې وجې نه وشو دا لرې دې وجې نه شو رغلی دې وجې نه و دې وجې نه لرې شو مختلف چال کوئ نو الله تعالی یایي چې زه ما فرشتې تاسو هغه چلونه لیکي او زه خاموشۍ سره انتظار کوم د تاسو او د دغه انتظار د بعد تاسو ته به خپله دا پاته ولګي چې تاسو څه کولو ما فرشتې تاسو هغه چلونه لیکي بیا الله تعالی فرمایي یو بل مثال ورکوي هو الذي هغه الله ده یسیرکم فی البر والبحر چې هغه تاسو په وچې کې چې روا دوا ساتي او په سمندر کې یعنی بحر په لمدې کې مهم روا دوا ساتي یعنی لمدې کې تاسو ته لیارو ذرایع درته جوړې کړي دي بیا مثال ورکوي حتی اذا کنتم فی الفلک کله چې تاسو په کشتۍ کې سورې وي یعنی غور وکړي تاسو کله چې تاسو کشتیو کې سوره وئ وجرین بهم او تاسو خستی وي روا دوا وي بریح طیبه یو خوشگوار موافق هوا په رخ باندې یعنی هغه کشتۍ به چې وي هغه به د هوا په رخ چلیدي او د کشتیو سفر به چې هغه به چونکې هوا سره تعلق لرلو نو دوی ته به چې موافق هوا میلوېدله په هغې کې به دوی ډېر خوشحالو نو الله تعالی دوی ته هغه مثل چې کله موافق هوا تاسو کې وي روان وي نو تاسو ډېر روا دوا وي تاسو سفر مو جری وي وفرحوا بها او تاسو ښه خوشحال وئ په دده خو لیکن جاءتها ریح عاصف اچانک تاسو باندې یوه مخالفه یو اچانک یو مخالف ساید والا یعنی ناموافق هوا تاسو باندې راشي او هوا نه وي یو طوفان وي او هغه طوفان کې تاسو ګیر شئ وجاءهم الموج من كل مکان هر طرف نه دی سمندر یو طغیانی چې دا یو هغه چپی چې دی هغو کې تاسو ګیر شئ گرفتار شئ په هغو کې وظنو و تاسو پوه شئ ګمان وکئ او ذهنونو کې مدا خبر راشي انهم اوهیت بهم چې موږ هر طرف نه ګیرې کې رغلي هورا هر طرف نه ګیرې کې رغلي یو دعوا الله مخلصین له الدین بیا هغه ټیم کې تاسو څه کوئ بیا تاسو صرف یو الله ته سوال کوئ یو الله ته رجوع وئ هغه ټیم کې تاسو نه لات عزا هبل وفلات منات وغیره وغیره دا بوتان تاسو نه هیر وي مشرکین مکه ته او دا مشهوره واقعه ده کله چې فتح مکه وشه نو د ابو جهل یو زوی و اکرمه رضی الله تعالی عنه دا د مکې نه منډه کړلو او نور خلک همداسې وو چې هغوی چونکې اسلام یې نشو بدرس کولی او مسلمانان پرې و دلته غلبه د مسلمانانو وه نبي صلی الله غلبه وه نو هغوی ووتو د یمن طرف ته لیار ورڅه حبشه طرف ته لیار واخیسته یو جاز کې یو کشتۍ کې سواره شو چې یاره موږ وځو د ځنه خو چې کشتۍ یو حد رسې لاړله سمندر منځ ته لاړ شو هغه یو طوفان کې ګیر شو او چې طوفان کې ګیر شو نو هغه ټایم کې دی اول خلات منات عزا و فلانا فلانا بود فلانا پیر سے فلانا حضرت سے فلانا شیخ سے دا مختلف عربی استعمال کې خو هیڅ کار نه شو هغله یوه بنده پکې آواز وچات کو چې یاره دا ټیم چې دا که نه دا صرف یو الله ته آواز کوئ دا نور ټول بېکدی موږ نشي کولی مدد یې چې دغه ټیم کې اکرم ورته کو چې ید الله بندګانو دغه خو هغه خبره ده چې دغه د الله بنده موږ ته پچلې 20-22 سال نه لګیا د موږ ته کوي
دغه خبره راته کوي موږ سره په دغې خبرې جګړې کوو هغه دغه خبره کوي چېرې هېڅوک یې تاسو کار نشي کوی یعنې دغه طوفان کې چې تاسو خپله اقرار وکړو چې یاره موږ بل څوک نشي بچ کولی نو دغه خبره خو ډېر وخت نه 20 سال نه هغه غریب موږ ته کوي موږ هغه سره لګیا یو جګړې کوو موږ د هغه خبره نه منو او هغه سره مخالفت کوو هغه سره دشمنۍ مو خستې دي بس که زه بچت شم د طوفان نه واپس کشتۍ واپس کا او که زه الله دنه بچت کړم زه فوراً د ده قدمو ته ځان رسوم خدای دا طوفان لرې کړلو او دا واپس ساحل ته راغو واپس یې ځان راورسولو په خانه کعبې کې اکرمه د نبی صلی الله علیه وسلم قدمو کې کېنستو او ایمان یې قبول کو او بیا د بعد کې زندګۍ کې د اسلام ډېر لوی جهادونو کې حساب وسته خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصت شو هغه ټیم کې د نبوت ځای په ځای اعلانونه کېدلو نو هغه ټیم کې چې کم فتنه دا فتنه وه د هغې چې کم یو جدوجهد و هغې کې د ډېر لوی خپل یو کردار ادا کړی دا د ده وه خو دا خو یوه واقعه وه داسې ډېر واقعات دی وو چې دوی به چې کله مصیبت کې راغو دوی به صرف یو الله ته آواز کولو نو دغه ځای کې الله تعالی هغه طرف ته چې کله چې تاسو داسې وکئ داسې مصیبت کې ګرفتار شئ دعوا الله مخلصین له هر طرف نه رشتې کاټ کوي خپل دین بالکل خالص کوي او یو رب ته تاسو رجوع شئ بیا هغه ټیم صرف یو الله ته تاسو وکئ لئن او بدا ورسئ لئن انجیتنا من هذه که دغه مصیبت نه موږ الله تعالی خلاص کو لنکونن من الشاکرین نو موږ به د شکر ولا جوړ شو مطلب دا چې د ایمان ولا به جوړ شو د اطاعت ولا به جوړ شو الله په حکم باندې به چلیږو دغه د انسان حالت ته انسان باندې چې کله تکلیف کې مشکل کې ګرفتار شي انسان یای چېره بس که خیر ما تو وایه سلیا یقینا ډېر خلکو ته الله توفیق ورکړي والله دې موږ ټولو ته راکړي خو لیکن بعضې بیا داسې وي چې بیا هغه تکلیف یې بیا هېر شي بیا په بلې لارې روان شي مغه اشاره مخکې آیات کې فرمایي فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق کله چې زه هغه مصیبت نه دا راوبسم بیا دا څه کوي یبغون فی الارض بغیر الحق نه حق د سره هېڅ حق نه وي د حق پیغام نه وي د حق لیار نه وي ورسره حق د پر دلیل نه وي خدا څه کوي دا بغاوت اختیار کی په ځمکې کې دا په ځمکې کې بغي شي الله نه بغاوت اختیار کی یعنی د نه ایر شي هغه مصیبت یا ایها الناس اے خلق الله انما بغيكم على انفسكم دغه بغیانه طور طریقه چې دا تاسو ته نقصانی ده تاسو ځان ته نقصانی ده الله سره هیڅ مقابله نشي کوي نه الله ته تکلیف ورکولی شي تکلیف تا ته ده تا زندگی تا ته به وي په دنیا کې به هم خوار وي او هغه ځای کې به هم وي الله دې موږ وساتي انما بغيكم على انفسكم دغه بغاوت دغه د الله نه سرکشي دا تاسو ته نقصانی ده متاع الحیات دنیا اچھا ٹھیک ده د دنیا زندگی نه خوند واخلئ څو ورځې زندگی ده او چې څومره خسته شي نو الله یې چې دا خو د ما ازمیښت یو دور ده او زه به هغه پوره کوم هېڅ خبره نه ده ته خپل رسۍ ته ازاده ده او تا باندې به د الله رزق نه بندېږي ډېر داسې وي که نه بغي وي الله سره خدایي دوایي کړي نبوت دوایي کړي مگر شان و شوکت وي دنیا شام عیش و عشرت کې وي نو الله یې چې بالکل هېڅ مسله نشته دا شیونه به زه تا ته در کوم ځکه چې ما وعده ده چې دې دنیا کې به زه تا رسۍ ستره پرېږدم لہذا واخله مزه مگر دا حقیقت ته چې ثم الینا مرجعکم تاسو به آخر کار واپس ما ته رسئ فننبئکم بیا به زه هغه ټیم تاسو پوهوم تاسو ته به واضح کوم تاسو به خبروم تاسو ته به بیانوم تاسو ته به واضح کوم بما کنتم تعملون هغه اعمال چې تاسو کړي دي الله دې موږ دغه اعمالو کې کامیاب کی والله دې هغه اعمال موږ ته نصیب کړي کوم چې الله او د هغه رسول ته پسند وي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین